بسم الله الرحمن الرحيم. باب الفوات البحث. ومن أحرم بالحج وفاته الوقوف بعرفة حتى طلع الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج. وليس فوات معنی د فوت کېدل. اصطلاح کی فوات الحج دی ته ویل کېږي توجه چې وسلی د حج احرام تړلی او غټ رکن د حج چې دی وقوف عرفه ورته وي هغې ته ونه رسیږي بس څه طریقه باندې ترې نه فوت شي یعنی چې دا هلته رسي نو د لسمې ذوالحجې د یوم النحر د غټ اختر د ورځې صبح صادق راغلی نو وقوف عرفه فوت شوله نو بس حج فوت دې ته ویل کېږي فائت الحج. د فائت الحج حکم دای چې اوس دې افعال وکي د عمرې افعال او ځان دې په حلال کی ما قبل سره مناسبت سره مخکې د محصر بیانو دلته فائت الحج دې توجه جی هغه دا چې التم حج غیر تام پاتې شوی او دلتم التا دومره وا چې یو کاری کولو بس هدی معنی کار کولو التا صرف احرام و بس دسی وایا او دلته احرام هم دی او افعال هم دی نو هغه بسیطو تاسو مختصر کې ویلي او دا په منزله د مرکب شاته دی بسیط نه الته مختصر کې شکل کریم دی لکه بسیط معنی ده بسیط معنی ده هغه اصطلاحي بسیط نه ده ګوره بسیط او مرکب په یو معنی کې استعماليږي هغه دا چې د کوم شي اجزا کم وي او په مقابله کې دبل زیات وي د کم اجزا ولا د بسیط وي دا مطلب نه دی چې بالکل اجزا نه لري ویږي او د چا چې اجزا زیات وي ته مرکب وي تاسو له مختصر کې د زیات راغلي کني به راغلي نه انتظار وته کوي راوشي بل څه خبرم نشته دقیقه خبره ده کوم زیاده اوس راشي اوله مسله بیانې کوم چې مونږ وکړله ومن احرم بالحج چا احرام د حج وتړلو وفاته الوقوف بعرفه او فوت شلو ددنه وفاته الوقوف وقوف تفاعل لکه هوی مفعول له تاسو به کافیه د تنهو کې ویلي کنه څلور زین کې تقدیم د مفعول به وجوبي دی و اذا اتصل به ضمير مفعول وهو غير متصل فاعل چې متصل نه یو فعل ضمیر د مفعول فعل سره متصلي به تقدیم د مفعول به سي وجه انداده کنه وفاته الوقوف وقوف تر نفوت شي بعرفه حتى طلع الفجر تر دې چې سبا راوخیږي صبح صادق من يوم النحر فقد فاته الحج دا اصطلاحي تعریف هم شو حج تفوت شو. والسؤال دار برو ګوري دي سړي ته احکام متوجي شو فائت الحج احکام څه دي یو حکم دا دی چې اوس به دا افعال وکي د عمرې او ځان په حلال کی ور سره بل حکم دا دی قضا بم د حج راوړي ور سره بل حکم هم دا دی دمم بنشته څه حکم نه ولګول تاسو ګورئ فقط فاته الحج لما ذكرنا لك من ذکر کړي او تم ذکر کړي دا شان وقت الوقوف چې د وقوف عرفه وقت د عرفه د ورځې د ما زوال نه شروع شي تر صبح صادقه پورې ویلي مو کنه ان وقت الوقوف چې د يمتد وګديږي الیه هم دقه صبح صادقه پورې اوس احکامات ته وګوره اول حکم وعليه ان يطوف ويسعى ويتحلل دمه لازم ده چې طواف وکي سعی وکي دې ته ویل کېږي افعال عمره څه ته وایي ځکه عمرې افعال د دین او طواف کول سعی کول د عمرې افعال دي ويتحلل اوزان څخه حلال کی التا محصر کې دا طریقه نه وا هدي لګلا خو موږ دا خبره کړې وا چې اصل کې ځان حلالول لی فافعال د عمرې باندې او غي نشي نو هغه اجازه شو بدل وکا هدي ولېګا دسی وا خدا خو اصل قادر دی اتوک چې بس القادری نبی په فرع معنی خلیفہ معنی کار کیږي هاذا یو حکم دی مورا ويقضي الحج من قابل راتلن کې کال به حج قضا مروړي دا مم ویلو دریم حکم ولا دم علی دم بنشتره وس تعلیل د اول حکم او د دویم حکم د پاره یعنی افعال د عمره حج بم کوي قضا بم کوي د غدوو د پاره علت بیانې یعنی دلیل بیانې یو تعلیل یو علت یلکه دم نور قیاس کې ویلي تعلیل ویلې کېږي مقیس علیه کې د حکم علت بیانول پیږي کنه یو تعدیه ویلې کېږي د مقیس علیه نه حکم د علت مشترکه په وجه باندې مقیس تور کول د تعدیه او تعلیل بیل شي دی ښه ازین زین نور قیاس کې دا سړي چې سړي باندې خلط راولي دا شروع کې د کزین کې وي ورې
لقوله علیه السلام د وجه د قول د نبی علیه السلام نه من فاته عرفته چانه چې عرفه فوت شي بلیل د شپې مونږ کې فقط فاته الحج حج فوت شو حج شو فوت شو وس فليتحلل بعمرة وعليه أن يطوف ويسعى ويتحلل دا لغي دلیل شو نفعل يتحلل بعمرة ما نفعل د عمرې دی وکي ورپسې مونږ ویلي قضا بم راوړي وعليه الحج من قابل د دوړو دلیل شو کنه خجي وس فليتحلل بعمرة هلکه تا خو دلیل کې تا خو حکم دسې لګولې وعليه ان يطوف ويسعى ويتحلل دسې حکم یې لګولې او دلیل کې څه وایي فليتحلل بعمره نو صاحب دی وی دواړه یو شی دی یار معنی ته ګوره کنه خدای غر کړی الفاظ ته بنه ګورې زما په اعتراض پوه شوي هغه چې کوم داوا کړی او ان يطوف ويسعى ويتحلل او دلیل کې فليتحلل بعمره دواړه یو شی دي دقیق بیان کوي والعمره ليست الا الطواف والسعي عمره نه ده مگر طواف دیو لیست کی اسم ده لیست هغه دغه ضمیر ده هي لیست هي او الا الطواف خبر ده خبر خو منسوبی کنه مستثنا په اقسام کې ده چې عامل موافق به اعراب ورکې الا الطواف والسعي ولان الاحرام دلته دوسی قاعده بیانې او بار بار منګ ویلا الکه واده ولا ته مغکشه کوجدن وتشر صدوال وای کوجدن نکاحي کې نه دا مسله ده کوجدن نکاح نه خبرې وسه په موبایل مکوه دا واده نکاحي ها که باقاعده ایجاب قبول وشي مجلس مقرر شي به کوجدن نکاحي به که طلاق ورکوي واقع کیږي به بل ورکول هم نشي په دې پوهېږئ نه تک نکاح وکړه سینې چې به درنه الټه نشي ګورئ جی قاعده دا د موږ بار بار ویله چې کله څوک حرام وتړي توجه نو حرام نشي لري کولای تر څو چې افعال د حج نه ادا کړي یا افعال د عمرې نه ادا کړي او دا خو یې نشي ادا کولای کنه د حج هغه نغبل دی وکي کنه افعال د عمرې دی ادا کی ګوري ولان الاحرام چې بعد ما پس دا غیر ان قد صحیحه چې صحیح منعقد شي صحیح ځکه ویلو که خزه نفل حج د بار احرام متلې خوونی په منې کې نه صحیح نه دی یا غلام راځي لا طريق للخروج عنه هیڅ طریقه نشته دا غینه د وتلو الا باداء احد النسکین مگر دا ادا کوي په دوه عبادتو کې یو حج یا عمره کما في الاحرام المبهم دا مسله په احرام مبهم کې دا احرامي مبهم سمانا یو سره لیونه دی خدای دی غیر کې ځکه دا کار دی لیونی دی چې کله میقات باندې داخليږي حرام وتړي نه د حج تلبیه وي او نه د عمرې مطلق احرام یې درست وځي کله که څه بکې والله چې پته نه لګي څه وکړو دا احرام مبهم وي دته حکم دی بس یو دی واړه خدای غیر کړی بس مخ کې کار کوي خجی نو دا چا چې احرام مبهم تړلې کنه هغه د احرام نه نشي وتلې تر څو چې حج یا د عمرې افعال نه کړي دغه شاندام دي او ها هونه دلته سره کنو قاعده خدا شول چې افعال به د حج کې یا به د عمرې کې نو حج دی وکي کنه یار د حج غینه خو عاجز شو دا څنګه وکي نو زبر چا کوي عمرې به کوي وها هونه عجزان الحج عاجز دي فتعين عليه العمره عمره ولا بلازم شو ولأن ولا دم عليه لك دوام کړي و دریم حکم دم به نشته دم به ولې نشته به دم خو به محصرو چې هغه افعال د عمرې وانی یا افعال د حج ځان نه حلال اولو موږ ورته بدلو خودلو چې دم دې درمانی دلته خو افعال د عمرې کولې شي نو دم ته بڅنګ لاړ شو نه پیږي به رسی دا څه شو ګوري لأن التحلل زكزان حلال ول وقع واقع شو بافعال د عمرې باندې او دا اصل له او دا میسو خلیفہ و نه چاسلی به خلیفہ ته ضرورتي خلیفہ فكانت في حق فايت الحج فكانت في حق فايت الحج نو دا افعال د عمرې کول دا شو په حق د فايت الحج کې داسي شو لکه محصر کې چې دمي بمنزله الدم في حق المحصر پوه شولې به فلا يجمع بينهما جمع خو باندې کیږي موږ ویلو اصل او خلیفہ دواړه نه جمع کیږي دا هم در لراشي وسامي کې ان شاء الله اصل او خلیفہ نه جمع کیږي دا چې کله تاسو ته د خیر سره د حقیقت او د مجاز مشترک احکام بیانې دا عنوانات ما ځان نور کړیا دي ساتي تاسو ریکارډینګ به کله اوریدلو کنه هغه کې ما ټول ځان عنوانات ور کړل الحمدلله ډېر سټ پټ لګیدلې دي ښه خلک کې اوري وفاق ټاپ کوون کې خلک ما وګتل جو سامي پړاوي او ریماته پټوي او رمې کتاب
محتمي مې راته صفت کړی ټول 500 کالو کې وفاق ټاپ کړی رسول راته وایي ستاسو اوس همې 100 کاله نه ورم نو هغې کې دا کار دی چې هغې کې ما عنوانات ځان له ورکړي نو دا عنوان مې ورکړی دا اول حکم دی د دواړو شریک دا دویم حکم دی د دواړو شریک دا دریم حکم دی د دواړو شریک یو پکې دا دی چې حقیقت او مجاز نه جمع کېږي ځکه حقیقي معنی اصل له مجازي معنی خلیفه ده الاصل فی الکلام الحقیقه نه اصل او خلیفه خو نه جمع کېږي تاسو ګورئ البحث الثاني هلکه یو مسله به موږ له راځي دی کې هلته اصل او خلیفه دواړه جمع کېږي د خر جوټو بچي او نور نه یو داس بم کې او تیمم بم کې هغه مجبوري د ګورو به ورسره کا البحث الثاني احکام العمره وصله تجي احکام د عمرې بیانې په دې باب کې هم دغه دوه بحث احکام د عمرې څه دي اول حکم د عمرې دا ټول برو ګوري ټول کال عمره کولای شي سوا د 15 ورځو نه 15 ورځو کې عمره نشي کولای 15 ورځې کمی دي هغه د عرفه ورځ ده 9 ذی الحجه 10 ذی الحجه غټ اختر ورځ 11 ذی الحجه 12 ذی الحجه 13 ذی الحجه دې کې نشي ولې نشي شریعت دا ورځ مقرر کړی دا حج د افعال د پاره نو ته د سیمه کو کنه چې بخپل منمانه باندې د شریعت کم تعین دی خراب کی نشي کولای ککینو مکروه کار وکي وګورئ والعمره لا تفوتو څنګه پرې خودل دغه دې کنه نو مسله دا کوي عمره نه فوت کیږي ښا نه فائدۃ الحج کې ځکه بیانې چې حج فوت کیږي نو عمره ویغه نه فوت کیږي عمره نه فوت کیږي وجه دا ده وهي جائزه فی جميع السنه ځکه دا جایز ده په ټول کال کې نو موقته بوقت نه ده دم د وسمی او باست عبادت موقته ښا عبادت موقته غي ته وي چې د وخت سره داسې تعلق کی چې وخت تیر شي فوت شي هغه لکه مون دې روزه ده پويږي حج دې خو عمره داسې نه ده عبادت موقته ونه نه ده چې وخت تیر شي نه فوت بشي نه وخت کې کولای شي الا 5 ایام 15 کې نشي کولای 15 ورځې دی یکرهو فيها فعلها چې مکروه دی باغی کې فعل د عمره فعل یا دی افعال من دي ته احرام تړي من نه دي څوک من دي فعل احرام ال من دي چې حج افعال نه پوره کړی احرام به وتړي جمع د احرامین راولي خو به نقصان دی کنه وهي يوم عرفه ويوم النحر وايام التشريق يولسم دولسم دي الله سمج الحج دليل اشتو كنا لما روي عن عائشه رضي الله تعالى عنها نقل لي انها كانت تكره حضرت عائشه چوا دی به بد غنل عمره في هذه الايام الخمسه کې من بيحقي نقل کړي تاسو پیږي دا صحابه او مفتیان وخه پوهه صحابيه وفات کېدل چې نبی له سلام ولس کالو عمر یو دمر کوم عمر وا او ډیر چیز د کړیو ټول صحابه او لانجه جوړ شو راځي چې حضرت عائشه لزو حضرت عمر دا تاسو ان شاء الله بخاری کې راشي خاص کر انزال په مسدا به موږ هدايت کې مراشي چې سره دخول وکي منی لانی خارج شي غسل واجبي کې کنه واجبي کې دا مسله او صحابه کې اختلاف رااله ولال شي حضرت عائشہ نه د پوسو کوي بس هغه فیصله امیر المؤمنین فیصله وا خدای یو خبره کنه بار داسې کېدل یو چا ماته اعتراض کوي ویل چې دا عائشہ ما دا خډيره ګستاخی کوي هغه باندې داسې غلطي مسلې وراړوي چې هغه صحابه او ته ویل چې دخول وشي ګوره د دومره غلطه مسله خزه څنګه کوي دا دومره حیا نه کوي یو د مال خدای غیر کړي دي غټ پس منظر دی دا خو صحابه منځ کې اختلاف ولانجوا د چلانجی ختمولو کې شرعي مسائل بیانول کې به حیا میا نه مسالې بیانې پس منظر چې اوریدل بل به خو ټیک شو لملاره مسله ټیکی خو دې کالجونو یو سن کې د غلط فهمینو کې د الکانه چیکا تاسو راځي برحل انها كانت تكره العمره في هذه الايام الخمسه ولان هذه ايام الحج دا خبره مې کړې وا ولان هذه اسم د ان دا ورځي چې دي ايام الحج دا ايام د چا دي د حج دي فكانت دا ورځي متعین شول له د حج د پاره او دا سلی رباتی کی وسیبل تاړي دا خنه کوي کنه او نبی یوسف رحم الله امام یوسف رحم الله نقل دي توجه د عرفه بورز باندې وقوف عرب شروع کیږي ټوله د بدر د زوال نه بس نو کڅوک د زوال نه مخ کې احرام د عمره وتړي افعال د عمره وکي او به ځان عرفات تر ورسي وي ټیک د کنه نعرفه بورز باندې عمره نه د مکروه تر زواله پوري ها زوال نه پس به مکروه ده خو مفتابی رای واغه ده چې د زوال نه مخ کې مکروه ده عرفه بورز او زوال نه پسم ده
ونبي يوسف رحمه الله ان هذا عمره چدا لا تكرهوا مكروهنا ده في يوم عرفه قبل الزوال زوال نمخكي وجه لان دخول وقت ركن الحج ذكر داخل دل ده وقت ده ركن ده حج بعد الزوال لك دخول وقت ركن الحج ده تو اذا بتونه کړی دي دا خوشنی کنه تاسو شکی ویلی دي دا مختصر کی دي کنه اذا بدون چې بار بار راشي ذکر رحمت ربک عبده زکریا قران کې اشتری څنګه منې دي یار وګورئ لکشه ذکر دخول د وقت د رکن د حج بعد الزوال بعد الزوال راضي لا قبله مخکې خونی لهذا مخکې عمره ټیک ده والاظهر سید اعلی او دا مفتابی رای د علامه شامی وای اظهر ادا د من المذهب یعنی د حناف مذهب دار ما ذكرنا حکم چې موږ ذکر کړل چې بعد الزوال قبل الزوال دواړه مکروه ده ولكن مع هذا لو ادها ما تلک متوجه شي به ما ویلو 15 ورځو کې عمره کول مکروه دي افعال د عمره 100 ورځو کې 15 کې خو کچای حرام وتړلو بدغه ورځو کې او بدغه ورځو کې افعال عمره هم وکړل نه به وي عمره وشوله کاری وران نو کو هو شو لکه وسړي ته وي بکوب دیوال به د کور به دیوال بنه راوړي چاله دعوت ورکې میل مستوب ورلکه چاله کرا شاغه بد ور رانی شي په دیوال راوړي او ته داون لومې چې ګوره دیوال راوړېدل نه منم به راوړي خو بس مقصدی خبره کور ته راتلل وو شو کور ته رااله کرانه له اگر شکاری وران نو کو طریقې وران اختیار کړه دلته په دې 15 ورځو کې عمره کول من دي خو که چا وکړه وش فلانو بس راځي یو باس کو د سبق لګ دی او دا څلو سامي کې راځي ډیر خباس دی ښا ما دلک متوجي شي به دې معنی خبوي شو دا خدا و چې تاسو غزې ویلې ما به د پاسه ویلې تاسو به خبوي شوي نهي باس کې اول دې ځنه شروع کیږي نهي تعریف کیږي هو قول القائل لغيره على سبيل الاستعلاء لا تفعل به وي کوم شي نه چې نهي وشي لکه زنا نغې ته ویل کیږي منهيان هو او دا نهي څوک کوي الله کوي او الله جل جلاله حکیم ذات دی حکیم ذات چې کوم شي نه منع کوي نو معلومیږي کې بچ قبح عزت منع کوي څنګه چې مامور به کی حسنی نو موږ وایو منهیان هو تقاضا د چا کوي قبح کوي وسره شي دغه قبح به اعتبار سره منهیان هو بدو قسمه ده دا اصلي خبر و شروع شوله د قبح به اعتبار سره منهیان هو خو پیژنې کنه کوم شي نه چی من راغلی جګړه من ده کنزل کول من د ټول منهیان هو دي په دې ټولو کې قبح ده دغه قبح به اعتبار سره منهیان هو په څو قسمه ده دوا یو ته ویل کېږي قبیح لعینه یو ته ویل کېږي قبیح لغیره قبیح لعینه چاته وي چې منهیان هو کې ذاتی قبح یعنی د کومې معنی د وجه نه چې قبح هغه په منهیان هو کې لکه دې مثال له کفر الله وی کفر مکه وی کفر منهیان هو ده ولی ځکه کفر کې ذاتی قبح ده کفر ویل کېږي ناشکرۍ ته ناشکری قبیح شی ده کنه او بل قبیح لغیره چې کوم شي نه من راغلی منهیان هو هغه کې قبح نه قبح به کې غیر د وجه راغلی بل شي د وجه نه لکه بیع کې څه قبح شته خو چې کله اذان وشي وي بیع مکه وي اذان جمعه وشي دا قبح به کې غیر د وجه راغلی غیر څوک دی خلل بسای کې راځي تاسو ما په خل فيږي ان شاء الله نو منهیان هو په څو قسم دوا قبیل عینه چې قبح کې ذاتی وي قبیل غیره چې قبح د غیر د وجه نه دا قبیل عینه به بدو قسم دی یو ته قبیل لعینه وضعی وي یو ته قبیل عینه شرعی وي قبیل عینه وضعی چاته وي چې ذات کې قبح شریعت کا بیان د قبح وکي کوي کې خلک به پويږي لکه جګړه شو لکه کنزل شو لکه کفر شو او بل قبیل عینه د خو شرعی ده لکه بيد حر بيد یا بی او د سمون شریعت منع کړی دی دغه قبح عینه ده بی او د څنګه منځ کې خدا قبح شریعت کړي شریعت په بیو د سمون نه کیږي ځکه څنګه کې نه رسېږي نو قبل عینه وضعی قبل عینه شرعي دي دوړو بشری کې یو حکم دی یاد ساتئ دا ډېر اهمه مسله کومه کو به شوي به قبیل عینه وضعی قبیل عینه شرعي دې حکم مختلف تعبیرات دې حکم دار چې دا باطلی کڅوک به د هر کوي باطل کڅوک به د سمونس کوي باطل دا څوم دې معنی باطل وی څه معنی شرعي احکام به نه مرتب کیږي هیڅ قسم شرعي حکم به نه مرتب کیږي تاسو له بابا یې ان شاء الله راشي بیا کې صالح هر خرڅي کنه دا بیا باطل دا بیا باطل معنی کوم بیا معنی قبضه وي کې به ور معنی نه صحیح کیږي
وینه څو خرڅي مبیا مانی وینه مانی که مشتری قبضه وي کې مالک نه جوړیږي دا حکم دی چې مشتری دی مالک شي دا نه راځي پوه شئ به یاد یې ساتئ ښه موږ به صرف به اشاره کوو چې هلکه دا قبیل عیني دی او قبیل عیني حکم څه دی ابطال دی منشي نه دا تعبیرات دي حکم یې دا دی چې باطل دی حکم یې دا دی چې شرعي احکام پې نه مرتب کېږي او بل ټکي ویلی شي حکم یې دا دی چې دا ذاتن صحیح نه دی بل قبیل غیره ما یې تعریف کړی مطلق قبیل غیره چې هغې کې قبحه د غیر د وجې نه وي اوس د دې دوه اقسام دي دا غیر کله د منهیان هو سره وصف لازمي او کله د منهیان هو سره وصف مجاور وي یعنی کله یې کله نه کله دا غیر چې دی چا کې چې قبحه ده هغه منهیان هو سره څه وصف لازم وي بیخي نه رسوي بې نو هلته به حکم چې راځي د فساد راځي د ابطال نه راځي د چا راځي فساد زه به مثال ویم چې یو شي کې قبحه ده ذاتي نه ده غیر د وجه نه ده خو دغه غیر داسې غیر دی چې دا د دې کوم شي سره کې دې سره وصف لازم دی بیخي لکه زه به دې سړي باندې کتاب خرڅ کړم او ثمن مجهول شي یعنی ته مجهول شي دلته قب اصل کې په بیه کې عقیدین دي بای مشتری او مبیع ده هغه ټول ټیک دي کتاب هم دی زمې ماغم دی ذاتن به دې کې څه قبح شته قبح کې غیر د وجه نه راغلی غیر څوک دی سمن جهالت د سمانو دی جهالت ده خدا اوس په دې زموږ مسله کې دا د سره لري کېږي نه صحیح کېږي نه بیخي څه دی اوس وصفي لازم او قدام نه خوخ لکه موږ ویلو غټ اختر په ورځ روژه نیول وړوکي اختر په ورځ باندې روژه نیول دا اوس روژه نیولو کې څه قبحه نشته قبحه راغلی د غیر د وجه نه غیر څه دی د الله د ضیافت نه اعراض دی او چې روژه نیسي نو دا خامخا نه رسوي نه دلته حکم د چا راځي د فساد پوه شولې پې بیه کې هم دا کاري حکم د فساد راځي خو د فساد او باطل والي کې لږ فرق دی په بیه فاسده کې چې مشتری په مبیع قبضه وکړي مالک جوړیږي او بیه باطله کې نه جوړېدل شرعي احکام نه مرتب کېدل هلته وایي باطله دلته وایي فاسده هلته وایي شرعي احکام نه مرتب کېږي دلته وایي مرتب کېږي هلته وایي ذاتن خرابه دلته وایي وصفن دویم پکې کوم یو بدی کې دویم مجاور چې قبحه منهیان هو کې قبحه ذاتی نه غیر د وجه نه راغلی او دغه غیر چی دا وصف لازم نه بلکې وصف مجاور وي لکه بیع کې قبحه شته نشته دی خو کله چې اذان اول د جمعې وشي اوس وایي بیع مه کوئ دې کې قبحه د غیر د وجه نه راغلی چې هغه خلل دی په سعی کې خو دا وصف مجاور دی کله په بیع کې کله نه څه مطلب جمعې مونځ روان یو بیع کې نو ګوره بیع شته دی خلل نشته او که بیه نه کې اسی کور کې ناستی خلار یو نزي خلل شته په سعی کې او بیه نشته دا وصف مجاور دی کړي یو کله نه د دې حکم لګ نور مثلا شدا کراهت پیدا کوي اول باطل او د دواړو د دې دویم څه فاسد او د دې څه کراهت مکروه دی اوس راشي زموږ دې قصې لا دې پنځه ورځو کې عمره کول به نفسي بالکل ټیک ده دې کې څه قبحه دې کې قبحه راغلي د غیر د وجه نه غیر سره د حج افعال دی هغه په خرابه نه رسي پی خدا دا حج افعال په خرابېدل کله یو کله نه یعنی کته دا ټولې ورځې په عمره کې تیری کې حج ته بيخي ورنه کې حج افعال خراب کړه او کنه حج افعال مو کې د عمرې مو کې خراب نه کړه نو دا کوم وصف شو وصف مجاور شو نو دا مکروه شو لکه فاسد شو لکه باطل شو مکروه شو لا اسینه سبق لګو نو ما به ته خو باس پکې وکړو پوه شوې کنه به وګورئ راځي ورلخه ولكن ما هذا لو أداها كذا عمره ادا کی في هذه الايام بدي ورځو کې سیدا ويبقى محرما بها او دا سړی ګرځي احرام کی د عمره ولا احرام کی فيها بدي ورځو کې یعنی کې احرام متړي بس ټیک ده لأن الكراهه لغيرها دا اعتراض نه جواب دی چې یو شی شریعت کې منه دي څنګه جایز کې یار کراهت د غیر د وجه نه دی کنه غي کې حکم مکروه وي شریعه احکام مرتب کیږي ځکه کراهت د غیر د وجه نه راغلي دی او هو تعظیم امر الحج غیر دا او چې تعظیم پکار دی د شان د حج او تخالص کول دی د وخت د حج له وخت حج لره او دنه دی کړي پیسې او شروع کې ټیک شولا الوصف الشرعي للعمره تاسو ماته لګ متوجه شي اوس اخیری خبره چې دا راته وایي چې د عمره وایي څه نو ملي سي په عمره کې مجموعي تور څلور کار دي یو پکې شرط صحت دی چې هغه ته ویل کېږي احرام به وتړي کوي نه تړي صحیح عمره نه جوړيږي دې د صحت شرط صحت وایي
دویم نمبر پکې رکن دی هغه طواف دی دا یو رکن دی دریم نمبر چې دی هغه د صفا مروه منځ کې سعی ده څوک دې ته رکن وایي خو صحیح دا رکن نه دی بلکې دا واجب دی یعنی فرض طواف دی او دا سعی سره واجب ده او اخیری شی چې دی اخیری شی حلق دې ته څوک واجب وایي خو واجب ورته مو وایي دې ته سبب تحلیل وایي دې ته څه وایي ځان د حلالولو دپاره یا شرط تحلیل ویما شرط تحلیل دی نو مجموع څو افعال شو اوس ورته وګورئ والعمره افعال ما خو منځ کې ځای پرېښودلو که نه نو ما خو د الله افعال العمرې ته زه راغلی یم یار سوړه خطا شوې ده بره ځای پاتې شولو تاسو لږ وګورئ لکه اوس زه خیر دی کار خو وشو که نه چې وشو بس ټیک ده عمره سنت ده که فرض زمونږ احناف وایي عمره سنت ده شوافي عمره فرض ده وته وګورئ والعمره سنه وقال الشافعي رحمه الله فريضه دا غیر بار دلیل لقول علیه السلام العمره فريضه كفريضه الحج نبی علیہ السلام داسې فرمایي ولنا موږ د بار دلیل قول د نبی علیه الصلاه والسلام الحج فريضه حج فرض دی والعمره تطوع نفلی ده ولانها بلغ جوورا عمره فرض ځکه نه ده چې فرضي شی خو یو وخت پورې مقرر وي لکه حج روژه او منځ او عمره خاص وخت پورې مقرر ده نه ده ولانها عمره چې د غیر موقته بوقت دا خاص نه ده خاص وخت پورې او بل د علامه شو د نفل توب خاص وخت پورې چې نه خاص غ نفل کنه نفل منځ وخت کې کولای شي نفل روزه وخت کې نیولای شي نفل صدقه وخت کې ورکولای نفل عمره د وخت کې کولای شي معلومیږي دا نفل لا پوهیږي بل وجه دا ده عمره چې دا نفل شي کنه دا په مطلق نیت هم ادا کیږي عمره هم د قشان ده په مطلق نیت معنی لکه اوس وختي حج احرام تړلې دی او حج تفوت شلو به وی فعال د عمره وکا نیت نه دی کړو کولای شي دا علامه د چا ده دا د نفل توب ده یو سړي 2 رکعات مونږ کولو 3 رکعات فرضي مونږ او قاعده ته پاتې شوله په 2 رکعات کې او به 3 رکعات پاتې دلو 3 رکعات مونږ کولو 4 رکعات د پس کوم قاعده راته پاتې شوله 5 رکعات کې سجده وکړه اوس ته حکم دار شپږم وسمرګره کې اوس ته وريات شو مجموع 4 رکعات شپږ وړه نفل شو نیت ولنه د کړو څه شو نفل شو نفل داسې شی دی بغیر د نیت ادا کیږي عدل تم دا کار دی وختي منول شي احرام دو حج تړلې او فعل د عمره وکړه دا بل دلیل شو تتعدى بنیت غیرها ادا کیږي بنیت د غیر عمره معنی لکه فایت الحج کې دا ټول چې دي دا نشانی د نفلیت دي خنو حدیث سره چې العمره فریضه وتاویل ما رواه فریضه معنا فریضی غنی معنی دي ان شاء الله سراجی کې برا شي شپږ معنی دي لغوي ندلته معنا دا انها مقدره فریضه دا مقرره ده باعمال خپل اعمال دي لکه څلور اعمال دي روانه ده پشان د حج اذ لا تثبت اوس یو قاعده بیانې تاسو لکه ماته متوجه شي قاعده دا د چې فرضیت به له ثابتېږي چې دلیل قطعي وي سوي او دلته د عمرې د فرضیت د عمرې د لپاره کوم دلیل دی غو دلیل قطعي نه دي ځکه ځینې د نوافل دي اذ لا تثبت الفرضيه مع التعارض في الاثار فرضیت نه ثابتېږي کله چې په آثارو کې تعارض وي اخري خبر افعال د عمرې قال وهي الطواف والسعي وقد ذكرناه في باب التمتع والله اعلم بالصواب دا عمل ذکر کړی وو